گران میں اعجاز خان آخون خیل ډیر قدردان دے. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د هغه رب چې بخونکي مهربانه دی او رحم کوونکی دی. دا وخت د کوزیبنډۍ په سیمه باندې موجود یو. موږ سره هغه یو شخصیت موجود دی چې کوم د اخونخیل قوم باره کې ډېره غټه منډه تړله وهي. د څه قسم د تعارف کولو محتاج هم نه دی. هغه څه به لږې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه قومي سفیر نیوز او اعجاز ورور ستا ډیره زیاته مننه کومه چې ته په دومره د مصروفیاتو په وخت کې د دندې میرې نه دلته موږ پسې زمونږ پوړې ته راللې او موږ له دې وخت راکړو نو ستا ډیره مننه. اعجاز به اصل کې دا خو د اخونخیلو ټولو موږ سره مینه محبت دی او دا د اخونخیل قوم اتحاد چې کله موږ دا کار شروع کو او دا کار موږ دي چې الله پاک راورسو نو دې کې زمونږ د ملګرو کوم چې موږ سره ټیم ورک او زمونږ کوم نور ملګري دا د هغو اخلاص او د هغو مینه محبت چې دا کار دي چې راورسید او دغه شان زمونږ د نجم شارور چې د کراچۍ نه راغی او د زمونږ ملاقات لراغي موږ سره د ملاقات خواهش وکړو نو دا صرف د اخونخیل ولای او د اخونخیل د نوم مینه ده هغه موږ یو بل تر رانږدې کی او ان شاء الله امید لرم چې دا سلسله به ان شاء الله دغه مخې ته نور مجاری او ساری. موږ اخونخیل قوم اتحاد د جنوري 2020 نه شروع کړو او زمونږ مطلب دا چې یاره موږ په ضلع بډګرام کې زمونږ پوړی کلی دی پیراړی ترن دی او چانجل دی او د سره کنه بدکل دی او ور سره پوری زمونږ ضلع شانګله کې میرا او دندې میرې دی او کابل ګرام دی. موږ دا زمونږ اخونخیل دی دا موږ رایوځي کو خپل یو اتحاد به جوړ کو. د لپاره موږ یو واتس اپ ګروپ جوړ کو ور سره یو فیسبوک باندې پیج هم جوړ کو هغه باندې موږ ډاټای شروع کو چې یاره زمونږ دې زینو کې څومره اخونخیل دی دا به رایوځي شي او موږ به خپل د اخونخیل قوم اتحاد په نوم باندې به اتحاد خپل شروع کو. کله چې موږ د اتحاد شروع کو د واتس اپ پیج په ذریعہ واتس اپ ګروپ په ذریعہ باندې د فیسبوک پیج په ذریعہ باندې زمونږ د ډېر لري نه اخونخیل لونه چې کوم دی هغه موږ سره شروع شلل د دیر نه د ثوابې نه د بونیر نه د سوات نه د کوهستان نه د ګلګت نه د مانسيري بټل نه دغه شان دي د راولپنډي د کراچۍ د دې ملکونو موږ سره د دې زینو نه اخونخیل رونو رابطې شروع کړې. موږ خپل نمبر راکړلې چونکې دا کار ما شروع نه تاسو ته چې دا موږ په اخلاص باندې زموږ ملګرو ټولو شروع کړو او دای صرف د الله د رضا لپاره او خپل را روان نسل لپاره یو بهترین پلیټ فارم جوړو نو الله پاک په خپل زموږ مدد کوي زموږ دارونه چې کوم دي دا موږ سره شامل دي. زموږ خو په وهم ګومان کوم نه چې را په دیر کې په ثوابای کې په بونیر کې په سوات کې یا په پینډای کراچۍ کې هم زمونږ اخونخیل رونه نو دا ټول چې کوم دی رایو ځشل کله چې دا ټول ملګری زمونږ رااله او دا موږ سره شامل شل نو یو غړ نه خو موږ تعلق نه تشویش مو شو چې یاره د اتحاد چې موږ جوړو موږ خدل ته تمام چې موږ لوکل جوړو دا خو زمونږ ډیر زیات وسیع اتحاد چې دا بسنګ جوړو. دویم طرف ته چې کوم زمونږ دغه د بهر ازلاو د ملاکن ډیویژن یا د ازاری ډیویژن بارو بار کوم ملګری میلاو شل دغه مینا محبت او دغه اخلاص چې موږ ولید نو بیا هم خوشاله شلو هغه مایوسی زمونږ ختم شل چې یاره ټیک ته اتحاد جوړول موږ له اوس لګونی وسیع شل ګران شل لیکن دا ملګری دا زمونږ دارونه او دا دومره د اخلاص نه راغلي دي ان شاء الله دا به مزید ډیر بهتري طرف ته ځي او الله پاک هغه شان وکړلو. دغه نه بعد منګه بیا د مختلفو کولو وزټ شروع کړلو منګه ټولو ازلاو کې کمیټیان جوړ کړل الحمدلله نن زمونږه 13-14 کمیټیان چې کمیدي هغه په دیره پر کې په دیر لور کې په سواتا پر کې سوات لور کې دغه شان ثوابای کې په بونیر کې په اپر کوهستان کې په لور کوهستان او په کوش ویلی بټل کې راولپنډي کې په کراچۍ کې دین علاوه په ګلګت کې او د سره سره په سعودي عرب کې او په دوبۍ کې په قطر کې په سپین کې نو په دې ټولو ځینو کې موږ الحمدلله کمیټیان جوړ کړلې او بوري کمیټیان هغه کمیټیانو ته موږ دا ټاسک حواله ک چې تاسو په اول اپشن باندې ځای او څومره خونخیل تاسو په ازلاو کې تاسو په علاقو کې اوسېږي هغه ته بعد خونخیل قوم اتحاد د اواز چې کوم دی دا به ورته رسوي او هغه بزان سره حمایتيان کوي او د اغونه به سرای ست تجاوز چې کوم دی هغه مخلي زمونږ ملګرو الحمدلله په ټولو ازلاو کې کار شروع کو څومره خونخیل کلیو دی هغه لستونه موږ ترالل دغه تعداد آبادی له سر چې کوم دی هغه موږ تراغي او خپل کمیټي چې موږ کوم ضلع کې شروع کړو هغه په ټولو ازلاو کې کار چې هغه شروع کو
نو زمونږ تقریبا 80-85% ویزټ چې کوم دی هغه زمونږ د ټولو اضلاع چې دی هغه تقریبا مکمل شوي دي. لږ نری مریض په ځای څه د مسایلو څه د وجوهاتو دی وجې پاتې دي ان شاء الله هغه به موشي. ورپسې په دویم فیز کې بیا موږ ورکر کنونشن موږ چې موږ به هرې ضلع کې یو یا دوه کوو. نو موږ د بډګرام او د شانګلې دواړو اضلاعو په 23 مارچ باندې چې تاسو هغې کې موجود وای موږ یو ورکر کنونشن مو وکړ. الحمدلله هغه ډېر کامیاب ورکر کنونشن و چې په هغې کې د بډګرام او د شانګلې اخونخیل نوجوانانو مشرانو کثیر تعداد باندې شرکت کړی او زموږ د بهر اضلاعو چې څومره کمیټې ممبران دي هغه پکې ټول راغلي او دې سره سره په هغې کې موږ یو عبوري سیټ اپ هم جوړ کړو. 21 رکنی کابینه چې دا د مرکزي سطح باندې د اخونخیل قومي اتحاد د لاندې هغه موږ جوړه کړله چې په هغې کې موږ سرپرستي اعلی چیرمین صدر جنرال سیکریټري یعنی فینانس سیکریټري یوث صدر دین علاوه د خونخیل کوم سټوډنټ چې دی هغې لپاره سیکریټري اطلاعات یعنی ټولې مرکزي کابینه چې کومه ده هغه ټول موږ هلته کې جوړه کړه. شپې موږ یو طویل میټینګ کته د نجیب ناظم صاحب په کور کې میټینګ و نو په هغې کې موږ شپې میټینګ وکړو د ورکر کنونشن په شپه باندې او دا کابینه هم موږ جوړه کړه. الحمدلله موږ چې کومه مرکزي کابینه شروع کړې ده او خپل کار هم شروع کړی دی. منګه زوم باندې او په هغې باندې شپې منګه تقریبا 1 غنټه 2 غنټې زمونږ میټینګ 2-3 شپه ده چې هغه هم جاري دی. منګه اخونخیل قومي اتحاد چې کوم زمونږ تنظیم دی هغې لپاره منګه باقاعده یو دستور جوړ کړل دی. 70 پیجز دستور دی. هغه دستور چې کوم دی هغه اوس ان شاء الله فاینل دی. بس دغه یو هفتې نیم کې به هغه فاینل شي. پرون موږ څه کار وکړو نن به وکړو بله ورځ به وکړو. دستور چې مکمل شو نو زمونږ پراپر طریقې سره سره ترو پراپر چینل باندې به زمونږ د اخونخیل قومي اتحاد دا کار چې دی دا به دغه شانې مخې ته روان شي او ان شاء الله د هغې په ترو باندې د دستور په ترو باندې به دا کار دغه شانې مخې ته چې کوم دی دا موږ چلو. پاکستان کې هم او د پاکستان د بهر کوم ملکونه چې دي په هغې کې به هم دغه ترتیب سره که خیر دا دغسې چلېږي. یاره اجاز به ما ته خو ننه پورې زموږ دا کال 14 میاشتې تقریبا وشلې. ما حد درجه کوشش کړل چې ما ته په واتس اپ باندې یا په موبایل باندې چا نمبر رنګ کړل که چا میسج کړی دی یا چا مسکال کړی دی یا زمونږ کوم نور مرکزی ممبران چې دي نو انتهایی زه خو په خپله به ذات خود ډېر زیات خوشحالیږم. مخکې خوشحاله شوی چې یاره زمونږ یو اخونخیل موږ سره رابطه وکړله موږ سره په اتحاد کې شاملېږي موږ سره هغه په دې خپل دا کوم پلیټفارم چې موږ جوړو را روان نسل لپاره په دې دا یو قسم له جهاد دی په دې جهاد کې موږ سره شریکېږي. زه خو به ذاتي طور باندې ډېر زیات خوشحالیږم په دې باندې او کوشش کوم چې خپل هر یو ورور له څومره ټیم هغه غوښتی دی څومره د هغه سوالات دي یا د هغه څه خبرې اتري یا هغه چې څومره مدد غواړي نو انتهایی خپل د وس نه زیات کوشش موږ کړی دی. هغه له ټیم هم ورکړی دی او بیا به هم انشاءالله ورکو او ډېر زیات دې باندې خوشحالیږو چې زموږ وروڼه موږ سره رابطه کوي او موږ سره په اتحاد کې شاملېږي نو د زړه نه یقینا چې موږ ډېر زیات خوشحالیږو. نو زه اجاز به زمونږ څومره اخونخیل د کم چې په پاکستان کې دي یا پاکستان نه بهر ملکونو کې دي ټولو ته زما دا پیغام دی چې موږ د اخونخیل قومي اتحاد یو بیړه چې کومه ده دا موږ ټولو راوچته کړې ده. د یو تن د 2 تنو د 10 کسانو د 20 کار نه دی دا زموږ د ټولو مشترکه کار دی او دا اتحاد چې کوم دی دا به د اخونخیل قوم سره سره باقي قومونه چې دي یعنی څومره انسانیت چې دی دا به ټولو لپاره انشاءالله په کار راځي. دا به ټولو لپاره یو بهترین ثابتېږي ځکه چې موږ دنیا ته الله پاک را لېږلي د انسان د یو بل کس مدد کولو لپاره د هغه سره ښېګړو کولو لپاره موږ را لېږلي شوي او دې لپاره زمونږ څومره اخونخیل موږ خپل د اخونخیل مشرانو باباګان چې زموږ څومره تېروتي دي هغو باندې نظر وګرځو. هغو د قومونو پخوا روغې کړي دي د قومونو مدد یې کړی دی د دین خدمت یې کړی دی د اسلام خدمت یې کړی دی د ملک پاکستان خدمت یې کړی دی. نو د دې اتحاد په ذریعه باندې به موږ دغه خپل د مشرانو خپل د بزرګانو کم طور طریقه چې دا به موږ انشاءالله اپناوو خپل قومونه باقي قومونه یعنی د ټول انسانیت ښېګړه چې کومه ده هغه به د دې اتحاد په ذریعه باندې موږ کوو. او دا پیغام زه خپل ټول اخونخیل وروڼو ته ورکوم چې په دې کې تاسو भरपूर حصہ واخلئ خپل د وس مطابق څوک په فارن کې څوک په پاکستان کې خپل په کلی کې خپل په علاقه کې خپل په ضلع کې کوم تاسو کمیټیانې جوړې شوي دي که نه جوړې شوي نو موږ سره رابطه وکړئ هغې په ذریعه باندې تاسو د اخونخیل قوم اتحاد لپاره کار وکړئ موږ سره منډه تړله ووایي چې دا پلیټفارم تیار شي دا به زموږ را روان نسل لپاره انشاءالله یو بهترین او یو ښه پلیټفارم وي او سبا به انشاءالله زموږ را
روان نسل یا زمونږ کوم شاته څومره اخونخیل چې دي هغه بیا موږ په ښه الفاظو کې یادوي دا به هغوی لپاره یو بهترین پلیټفارم وي. نو ټولو ته زما دا دعوت دی چې په دې کې موږ سره بھرپور حصه واخلئ. دا اتحاد چې چونکې زمونږ دی دا موږ یو غیر مسلکي غیر سیاسي اتحاد دی. په دې کې نه موږ د چا سیاست چیړو نه موږ د چا مسلک چیړو. څوک چې کم مسلک سره دی څوک چې کم سیاسي پالټۍ سره یا کم سیاسي اتحاد سره دی هغه د خپل په ځای باندې خپل سیاست خپل دغه کوي. دې کې زمونږ هغه دغه چې کوم دی څوک باونډ په دې کې نه دی نه هغه اعتراض په چا باندې شته. خپل سیاست خپل منډه تړل دی خپل په ځای باندې کوي لیکن د اتحاد لپاره خپل قوم لپاره او خپل را روان نسل لپاره په دې اتحاد کې ټول موږ سره بھرپور شرکت وکړي. څنګه چې موږ سره اوس دارونه مزید نور رونه موږ سره لګیا دي دغه شان د کوم رونه چې زموږ سره حصہ نه راغستي یا موږ سره حصہ نه اخلي نو هغه ته زما د دعوت دی چې تاسو هم د اتحاد تراشه د اخونخیل په نوم باندې دی. دا هم تاسو ته چې د یو مسلک د یو سیاست د بل شیز په نوم باندې نه دی نه د یو بابا په نوم باندې موږ اخونخیل چونکې د 15 شپږو باباګانو اولاد یو. باباګانو تاریخونه به زموږ جدای دی هغه هیستوري جدا ده. اتحاد کې چې کوم دی زموږ د هر بابا اولاد په دې کې شامل دي. دا د اخونخیل په نوم باندې دی او چې کوم اخونخیل دی هغه په دې کې شامل دي شي او هغه دې کې منډه تړلولي شي هغه په دې کې خپل څومره تګ ودو چې دا کولی شي. ډیره زیاته مننه کوم منیر بھائی ډیره ښکلې خبرې وکړلې د اخونخیل قوم اتحاد کوم دغه چې هغې باره کې ډېرې ښایسته خبرې وکړلې. خپل پروګرام راغونډوم دې وخت کې خپل ورور اجازه اخونخیل ته ورکړې اجازت د لوی الله په امان. پیج د فیسبوک یې کیوں سفر ښکلی نشان دی ګران مې اجاز خان اخونخیل